د دې وجې نه حضرت فرمایي ان من البیان للسحر. بعض دفعه بیان چې کله ته وکړي هغه داسې وي چې هغه مسحور کن بیاني، خلکو باندې نشاط کوي. دا ولې؟ ځکه هغه د هغه اصولو خیال ساتي، لحاظ ساتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. عزیزانو، چونکہ دا مدرسہ اسلامیہ للعلوم النبویہ کونسی بشام دا بزم ادب پا موقع باندې چې مختلف طلباء و بیانات وکړو، اور دا هغه طلباء دي چې دا مبتدی طلباء دي، څوک په اوله درجه کې دي، څوک په دیمه کې دي، څوک په دریمه درجه کې دي، څوک په څلورمه درجه کې دي. نو ممکنه ده د دوی نه به غلطیانې هم شوي وي او صحیح خبرې به هم کړي وي، لیکن ماشاءالله ډېر ښایسته طریقې سره دوی چې کوم بیاناتو هغه په ډېر احسن طریقې سره وکړو. الله تعالی دې دوی لا مزید ترقی ورکړي. لیکن زه د بیان متعلق یو څو اهم او ضروري خبرې ستاسو وړاندې ذکر کوم چې کله تاسو بیان کوئ نو د دې خبرو خیال ساتئ، لحاظ ساتئ. چې کله تاسو د دې خبرو خیال او لحاظ ساتئ نو انشاءالله په مستقبل کې په راتلونکي وخت کې ستاسو د خطابت اور ستاسو د انداز به څوک مقابله نشي کولی، ستاسو به څوک مماثل نه. لیکن شرط دا دی چې د هغه امورو خیال وساتلی شي کوم چې د بیان لپاره ضروري او لازمي وي. د ټولو نه اول امر هغه دا دی چې کله انسان بیان کوي نو خوف اور ججک نه محسوسوي. بعض دفعه داسې وي چې انسان تیاری کړی وي، نیمه ګنټې بیان وي، خو چې کله خطیب صاحب راشي محراب لا منبر لا نو هغه د نیمه ګنټې بیان د یوې ګنټې بیان په 3 منټو کې کوي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې خطیب چې کله منبر و محراب ته راشي نو هغه یریږي، ججک محسوسوي، یره محسوسوي. د دې په بنا باندې هغه اوږد تقریر چې دی هغه بالکل مختصر شي، 2-3 منټو ته راشي. نو اول امر دا دی چې کله ته بیان کوي نو خوف و خطر به نه محسوسوي، یره به نه محسوسوي. که ستا په زړه کې یره موجود وي، خوف موجود وي، ستا خپې رپېږي، نو د هغې نتیجه به دا وي چې ته به بیان نشو کولی. ډېر دفعه موږ طلبا لیدلي، سبق ورته موږ واوره وایي ما ته یادو هیر شو رانه. سبق ته هیر نه وي، اصل کې هغه یره او خوف محسوسوي، د دې په بنا باندې هغه یاد شوی شی هغه نشي بیانولی. نو اولنی امر، اولنی خبره ده چې کله ما ته بیان کوو نو یره به نه محسوسو، خوف و خطر به نه محسوسو. چې کله خپل له زړه نه مونږ یره لرې کړو نو انشاءالله په لکه او مجموع ولې نه وي، مونږ به د هغې وړاندې په احسن طریقې سره، په ښایسته طریقې سره، په زړه کې چې زمونږ کومه خبره ده هغه به په احسن طریقې سره مونږ بیانولی شو. نو اول امر د دې خیال وساتئ. دویمه خبره د بیان دپاره چې کومه اهم ده هغه دا ده چې ستا بیان چې دی دا مستند وي. په بیان کې ستا خرافات نه وي، منګړت خبرې نه وي، بلکې مستند واقعاتو باندې هغه بیان مبني وي. چې کې د ټولو نه اول قرآن مجید دی چې یو موضوع باندې ته بیان کوې نو د هغې موضوع متعلق په قرآن مجید کې چې کم آیتونه دي هغه آیتونه راجمع کا. اول چې ته بیان کوې نو د موضوع تعیین وکړه چې په دې موضوع باندې زه بحث کوم، او بیا د هغې متعلق کم چې قرآني آیات دي هغه سامعینو ته بیان کا. نو د دې فایده به دا وي چې سامعینو په زړونو کې، په ذهنونو کې د هغه موضوع اهمیت پکې نه وي. هغوی ماشاءالله د دومره
اهم موضوع ده چې بار بار الله تعالی د دې په باره کې ترغیب ذکر کړل، تاکید ذکر کړل، او چې څوک د دې خلاف ورزي کوي هغوی دپاره یره ذکر کړله، نو د هغوی په زړونو کې د موضوع اهمیت، قدر، منزلت هغه به کینی. نو اوله دا خبره. اور دویم د قرآنی آیتونو د بیان نه بعد احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کم چې صحیح احادیث دي د هغه موضوع متعلق هغه احادیث بیان کا. صحیح احادیث نوادر او غرائب نه ځان بچ کول پکار دي چې هغه ته بیان کړو، نو به په دریم ځای کې درېیمه حصه د بیان بدایي کم چې د سلف الصالحین واقعات دي، مستند واقعات چې هغه په صحیح سند سره ثابت وي. یو خو منګړتې خبرې وي د بریلیانو د بدعتیانو، لکه وی یو ځل پیر عبدالقادر جیلانی رحم الله جبریل علیه السلام اسرائیل علیه السلام ولیدو، چې کله ولیدو نو سپېړې ولا را پرېښوته. واقعه داسې شوی وایي چې اسرائیل علیه السلام یو زنانه ولیده بوډۍ ژړله. ورته ولې ژاړې؟ وی زما یو زوی او هغه م رانه فرشتې د هغه روح واغستو. وی پیر عبدالقادر جیلانی صاحب په منډه شو، اسرائیل علیه السلام یې په دویم درېیم اسمان کې ومونده، سپېړې ولا را پرېښوده. چې سپېړه ولا را پرېښوده سترګه ترې ووته، او څومره کسانو نه یې روحونه اخیستلي په هغه ورځ باندې هغه ټول راژوندي شو. وایي چې کله لاړ اسرائیل علیه السلام الله خواته په ژړا باندې، الله ورته ولې ژاړې؟ وي دا رنګې واقعه وشوه. نو الله تعالی ورته ووي پیر دا کار چا وکړو؟ پیر عبدالقادر جیلاني وي واه د هغه نه خو مونږ یېرېږو، نو ته لاس وکړي. نو دا منګړت واقعات دي. دا واقعات به نه وي، دا واقعات به نه وي چې بزرګ په هوا باندې الوتو، دا واقعات به نه وي چې فلانی چې دی 40 کالو پورې ډوډۍ نه وخوړل روحاني غذا به ورته میلاوېده، دا نه. مستند واقعات یو خدا وي چې په صحیح سند سره ثابت وي. دویم دا چې هغه داسې واقعات وي چې د قرآن او سنت نصوصو سره متعارض نه وي. داسې مستند واقعات د سلف الصالحینو اقوالو باندې خپل بیان مزین کا. نو درې کارونه، اول خوف و خطر به په زړه کې نه محسوسه چې بیان کې. دویم نمبر باندې خپل بیان به محلا مزین کې په قرآنی آیتونو سره. او دریم نمبر باندې صحیح حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اور څلورم نمبر باندې د سلف الصالحینو چې کم واقعات دي او کم چې په صحیح سند سره ثابت دي د قرآن او سنت د نصوصو سره متعارض نه دي، هغه واقعات بیان کا. نو چې کله په دې طریقې سره انسان بیان کوي، د بچپن نه په دې باندې کوشش کوي، نو انشاءالله مستقبل کې به هغه یو عظیم خطیب وي. او د خطابت ډېر اهمیت ته ګوره، یو سړی چې بیان کوي په بیان سره به ته خپل مدعا خلکو ته بیان کړي، خپل نظریه به خلکو وړاندې ذکر کړي. او چې ته په احسن طریقې سره بیان نشي کولی، نو ته به خپل مدعا خلکو ته څرنګه بیان کړي. دې وجې نه الله رب العزت د داود علیه السلام اوصاف چې بیان کړي دي، فرمایي وشددنا ملکا، موږ داود علیه السلام لا بادشاهت ورکړو ډېر مضبوط. دویم نمبر باندې وآتیناه الحکمه، موږ ولا فقاهت ورکړو، وفصل الخطاب، اور قطعی خطاب ولا موږ ورکړو چې فصل الخطاب ډېر فصیحه او ډېر بلیغ انسان. د دې وجې نه حضرت فرمایي ان من البیان للسحر. بعض دفعه بیان چې کله ته وکړي هغه داسې وي چې هغه مسحور کن بیاني، خلکو باندې نشاط کوي. دا ولې؟ ځکه هغه د هغه اصولو خیال ساتي، لحاظ ساتي. نو که مونږ غواړو چې مونږ مستقبل کې یو عظیم خطیب جوړ شو، نو مونږ تاسو له پکار دي چې د دې امورو خیال وساتو. انشاءالله کوشش به کوو الله تعالی چې سوي په دې باندې الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي، اور الله تعالی د ستاسو په استعداد کې نور قوت پیدا کړي. اور ماشاءالله کوم بیانونه چې تاسو وکړو کوشش به کوئ چې راتلونکي وخت کې د دې نه مونږ په ښایسته طریقې سره په احسن طریقې سره بیان کوو. او بیان اوږد نه پکار 2 منټه 3 منټه انشاءالله کوشش به کوو چې سوي الله تعالی په دې عمل کولو توفیق راکړي. وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.